دا شکریه نه ده وره، دا بدمستی ده. او یقین ومنئ چې د دې بدمستۍ د لاسه به په موږ باندې چې کوم دی عذابات راځي. د دې بدمستۍ په وجه باندې به چې کوم دی قهر او عذاب به چې کوم دی موږ او تاسو باندې راځي. لږه عذابونه دي، تاسو د څه شي ازادي غواړئ؟ ستا ملک آزاد شوی دی، خالی ته نه یې آزاد. په صحیح معنو باندې ورته زه ووایم ته نه یې آزاد، ته غلام یې، غلام، ذهني غلامي، جسمانی غلامي، ته څه شي آزاد یې؟ تاسو راواله کتابونه وګورئ، ستا صرف خطه آزاد ده، ستا باډر آزاد دی، ستا ځمکه بیاله ده، ستا د ځمکې یو حصه او ټوکړه بیاله ده، ته هم حق شانتې چې کوم دی برباد یې، ته هم حق شانتې غلام یې، ته هم حق شانتې چې کوم دی جسمانی طور باندې او روحانی طور باندې چې کوم دی غلام یې، د نورو خلکو په اشارو باندې چلیږي. ستا په عدالت کې کوم قانون چلیږي، ستا په تاړه کې کوم قانون چلیږي، ستا په ملک کې کوم قانون چلیږي، ته خو دې خبرې ته سوچ وکړه لږ شانتې، ته څه شي ازادي؟ او که ازادي نو د ازادۍ دا مقصد نه دی، د ازادۍ دا منشا نه ده، د ازادۍ دا دستور نه دی، د ازادۍ دا دستور دی چې په دغه ورځ باندې رب ته ټوله ورځ تېره کړه، سر د سجدې نه اوچت نه کړې. اے رب کریمه ستا لاک لاک احسان دی چې تا زما د مشرانو قرباني قبول کړه او ماته دا خطه راکړله، تا د علماو اینې چې کوم دی قبول کړلې، ما ته چې کوم دی دا خطه راکړله، تا زما د مور او د خور د سر د څالو او د پټکو او د دغه څادر لحاظ چې کوم دی وکړو، ماته دا خطه راکړله، زما د بچو قرباني چې کوم دی قبول کړه او ماته چې کوم دی دا ځمکې ټوکړه راکړله. رب ستا احسان زه هېڅکله نشم هېرولی. په نن شپه به تاسو دا کیل وګورئ، نیټ چې کم کم خلک استعمالوي هغه خلکو ته پته ده، لګړ ګرځي خلک په دې شپه باندې، دا د الله قهر له، د الله عذاب له، د الله رب العزت دشمنۍ ته کلم کله علی الاعلان چیلنج ورکول دي، کلم کله. مونږ دومره طاقتور یو، داسې ازادي حاصله کړې ده، ته زموږ څه کولی شي؟ هغه قومونو به هم دا خبرې کولی چې کوم الله غر کړل. ان القوة لله جميعا، تمامو طاقتونو سره چشمه یو د الله ذات دی. قوم سبا، قوم شعیب، قوم عاد، قوم سمود، دا لوی لوی زمان ستاره په طاقت کې سیوا و، لیکن چې شرکسه شو د الله قهر او عذاب له دعوت ورکو، رب ذوالجلال بیا د هغوی سره څه وکړل؟ داسې فنا کړل، داسې صفایستۍ نه میټاو کړل چې نوم اغستلو والی هم څوک نشته. نو خدا را دا ورځ چې کوم دی د الله رب العزت د طرفه یو نعم البدل وګڼئ. په دې ورځ باندې نافرمانۍ نه، د معصیت نه، د ګناه نه، د الله د قهر او عذاب نه چې کوم دی د خپل ځان حفاظت وکړئ، د خپل اهل او عیال حفاظت وکړئ. اذیت مه ورکوئ چاله، که اذیت هم چاله ورکو اذیت به درته میلاویږي، که تکلیف هم چاله ورکو تکلیف به درته میلاویږي. یاد یې وساتئ.